او د امامت بابونه شروع دي کړه جماعت ولې ما تاسو د مخ ویلو کده سوالو کې چې دا خو د اذان بابونه ما خبره خاصه کړې ده د امامت احق بالامامت سوق دي بس بني د امام احمد ابن حنبل او د ابو يوسف اقرا دي یا دا ما ویل د مسله بني د امام احمد ابن حنبل او د ابو يوسف اقرا لكتاب الله او بني د ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه دی مالک دی شافعی دی د امام محمد دی وهو قول لاحمد احمد يقول المنصرف اعلم دی اعلم الناس اغا اقرا وي ام اعلم وي فعيوب کے برابر بیا د بني باندې اقرا دی ورانه دلایل دا چې زمان ته بیا راوړل هماره یو وخت خبره کړې و مې قرائت د صرف یو رکن کی ضرورت دی او علم لا ټول کار کې ضرورت او ګوریا د ساته دا نقطه مې ویلې و مې ګورې عالم مخکې چې کوم څه قرآن ورځي او کدی قرآن نه ورځي او د لدوالین په ځای ولا غن دوالین وي او د الحمد په ځای الحمدلله وي نو بیا په مصفات یا خو دې سړي په ستر نه مون نه دي حق ولا غیر نو اعلم الناس کې خپل علم کې دومره راځي چې قراءت دار ورته علم خودي ته ورته یوازې د فقه علم نه د قران د لوستلو علم دی دا پکې ورته دی واچو چې دا علم نه مراد یوازې د دې کې منطق وي دا صرف او نحو وي او یا د فقه وي او یا د حدیث وي نه 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 چې هغه د قراءت هم په علم کې داخل او هغه څه اقرا نه لري کوم چې د مجوز قاری هغه 7 وتبع او 10 وتبع او 5 وتبع خماسي وتبع او شاری وتبع او څه وتبع هغه شی نه دی او صرف دومره دا چې د قرائت د اصول او تناسب خبردار دا زموږ منصور کو د خیرات چې وو په باغ ځان ته زموږ یو استاد کو موږ یو څو میاشتې تیر کړې په دې استاد ته زموږ یو استاد راته موږ ته خیرات خو یاره هغه کې ما یو څو میاشتې یو ډېر فائدہ حاصله شو نو هغه مونږ ته کتاب نه خاو هغه مونږ ته د حروف بیان او قول د مخارج او صفات او ادا مشکونه به کول په یو کس لګي او ولرمه یو کس باندې په دوه درو کسانو مشکونه نو هغه بدن ته ازهري دي ودرې لارې نو موږ باندې تاسو کومه تا وي ما سلور کاله په ازهر کې تیر کړی دي صرف په قرات کې سلور کاله ما صرف په قرات او په تجوید کې تیر کړی دي په جامع الازهر صرف سلور کاله نو سلور کاله موږ کوم دی او په دې قرات کار أهل العلم والفضل أحق بالإمامة إمام بخاري ميلان شاطر أفتري جماهير أهل العلم والفضل أو فضل وسر ولا قولي فاسد دي وباسي أغبولات أنا فاسد لأنه وستر والبسيشة أو يا بدأ وكان جيد علم نبي فضيلة الكمد إلى علم نقال وعلم التفسير شابته قال حدثنا عبدالله عن ذلك عن الملك اليومي قال حدثني أبو بكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم رسوله فقال مروا أبا بكر ذي مناسبة سباب شدري أعلم الناس حق أقرأ بنبي أبي ويدو مروا حكمك يا شاتا أبين مروا أبين ذكر رسول الله مبارك مقبلة فرمائي أقرأكم أبين تشو او کوم روایت د ترمذی کې دی چې اقرأ مقدم دی نو ما د اقرأ دوه معنی کړې وي یو اقرأ معنا احسن الناس قراءه چې مجوز دی هغه ابي دی او کله اقرأ دا معنا کومه چې اکثرکم جمعا لقراءه القرآن اکثرکم جمعا للقرآن نو د اقرأ عالم معنا شو او هغه زمانه کې خو صرف نحو منطق معانی بیان بدیع فقه اصول نو چې چاته به څومره قرآن زیات یادو هغه به زیات اعلی الا خدا قرآن او حدیث خدا غي شرح وا چې قرآن به چاته څومره یادو هغه شرح د حدیث ورته یادو د قرآن معنا خو د نبی رسول الله اوله دې معنا ده نو اقرأ دو معنی دي ښا هغه احسن الناس قراءه قدمون د صاحب شابه اکثر الناس جمعا للقرآن زوجر بديشا رقيق القلب لي نرانا إذا قام مقامك لا قصر أن يصلي بالناس
حقیقت باندې خبره بنا کړه وعائشه دا خبره مې ځکه وکړه چې ما وی اتنا رسول الله مبارک وفات شي نو خلک مونږ د لاس پیرو دی په مصالحو درې نه وفات شي جب ابو بکر سره خلک مینا نه کوي وې څه خبره ما چې دا په مصالحه کوم سره کو درې نه سره خلک ډېر مینا کوي ورپسې قال مولي الله من فضل الناس تعالى قال مولي الله من فضل الناس فإن كل طواف يوسف فأتاه رسول صلى الله عليه وسلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم شابتي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ولا منزل شابتي عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقوله أصبر وأخذت من فضل الناس دقة مناسبة سبب ذلك أهل العلم والفضل الإجابة قالت عائشة قلت منها قالت من زمان في مكان لم يسمع الناس القراءة مفعول مقدر بها لأجل الفقاد كرقيق القلب بجارها أبشيت بأوجة هوايا زمان خبر ابو نبی علیہ السلام کو منلا کہ ابو بکر تم مرګری چې دا قام په مقام لم يسمع الناس من البكاء لاجل البكاء لم يسمع الناس القراءه ومر عمر حكمك فيصدق فعلت حفصه متوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكفوا في دا خبر بکوا حفصه توي ان كنا لانتن قال خد يوسف علیہ السلام زمانه غخذيه هغه د په تکلیف کې ونه باندې تکلیف راکوي مرو ابا بکر فجذل للناس وحبسي عائشه ته ما كنت لمصيبه منك خيرا انا وذ خير ته ونه مون تا ولې ما ته وی چې نبی رسول الله ته وایي ورپسې إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. لقد مناسبة سبب شو؟ وهم صفوف ذوي صفوف هم صفوف ذوي صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة تسهرنا ينظر ممتع نظر وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف يا مصحف مخدا سے لکه د قران پانا د دې بل خپل شي تشبيه او د معزز او د مکرم تشبيه د قران د پانه سره او پانه سپینه نه خشته ثم تبسم يضحك تبسم لغوندي زیاته ځکه يضحكوي منقصد ان نستدنا من الفرح برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ویګه وکړه چې څنګه ورمن لګي څوک مونږ ګډوډ نشي فنکس ابو بکر علی عقبه له صفا او د ګوانو کې نبی زم خارج بحر روزي الى الصلاه فاشار الينا النبي صلى الله عليه وسلم ان اتموا صلاتكم وارخص السترا فرده ورغلا فتوفي من يومه فذكر الوفات شو صلى الله عليه وسلم زمین لپاره دعا کوي نبی رسول الله دې شابه وفي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا في الحديث عن انس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاه قوميه ولا مفرده لم يخرج النبي دري ورځې پر لپسه وقيمت الصلاه وذهبوا يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب ورفع فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا منظرا كان عجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فعوم النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا يمكن ان يتقدم يعني مرستكيغا وارخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه بیا په قدرت رانه غدغه نه پر په دروازه لري کول یا راخکار کېدل حتی ما ته په دغه ورځ بجې وفات شو شبا أنه أخبره عن أبي رضي الله عنه أن قال لما استدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه سيدهم في الصلاة فتروي كتاب مستيار لخلق دي قال مروا أبا بكر شابتي فيصلي بالناس قال فإن أبا بكر يرد من رجل إذا فرغ فغلبه الكفار فيمره فيصلي فعاودته فقال مره فيصلي إن كل صواحب يوسف تكثرهم بالذي وضعت الزهري روايات بالمعنى لها شابه بس ذلك ولا متابعين وجد الفاظ جدا دي مفهوم کې مشارکت ده نو ګور دینه معلومیږي خلافت د ابو بکر بلا قصد چې امامت صغرا ولا ورکین الكبرى به حقدار دي کنه شابه دې بس اوس امام بخاری یو بل مسله درتوي غرض معلوم کوا غرض سره چې امام بیمار دی نا جوړه دی نو خوا کې وسره بل سړی ودری دی چې आवाज قوم ته ورسوي هیڅ خبره
دا نیم صف ګورې مکروه دی نیم صف نه دی مخکې لومبې صف کې نیمې لومبې دا مکروه دی یا دویم درې ولې احادیثو کې راځي اتموا الصفوف اتموا الصف الاول فالاولا اتموا الصف الاول فالاولا وما كان من فرجة ففرجي في اخر الصف فرجة باقي كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتموا الصف الاول فالاول او بل ذلك اتموا صفوفكم واعتدلوا اتموا صفوفكم واعتدلوا چې دا لومبې صف یا دویم نیمګړی پرېږدي مکروه ده په جنازو کې اکثر دا خلک کوي جنازو کې چې دا کم بعضې دا غټایت پاتې شي که نه یا د مړي وارثان نو جنازې امام ورته وایي هلکه تاسو راځئ ما سره خوا کې درېږئ ما سره خوا کې درېږئ نیم صف جوړ کړي دا مکروه ده ولې نیم صف جوړی تاسو پوهېږئ که نه دا لس دولس کسان پاتې شي څلور پنځه کسه پاتې شي امام وایي ته ما سره خوا کې ودرېږه دلته نیمګړی صف جوړ کړه نیمګړی جوړ کړه ولې نیمګړی جوړه هغه پوره کړه که نه خلکو ته یې مخکې دی ورسره ودرېږه دا مکروه دی لیکن دلته کې امام بخاري څه وایي من قام الى جنبه که صرف یو کس د امام خوا کې ودرېږي دې لپاره چې د امام تکبیر قوم ته رسوي نو دا جایز دی دا ته مستثنا شو بلکې دلته یو نقطه ویمه عینې لیکلي دي چې دا خصوصیت د رسول الله مبارک دی خصوصیت د چا دی د نبی علیه السلام بل چا دپاره دا نشته خیر علما خصوصیت باندې محمل کوي هغوی وایي که سړی معذور د امام او په قوم کې ردنه اعلم بل څوک شته دی نه نو دې جالسه نه لمونځ کولی شي قوم دې په ولاړه ورپسې لمونځ وکړي یو کس دې ورسره خوا کې ودرېږي که د تکبیر رسي دا عذر دی دا څه کېدی لکه او جنازې والا عذرونه نشته جنازه کې څه عذر صفونه دې برابر دي که دا خو اواز نه رسېږي دی دا عذر دی هم بعض علما په خصوصیت حملوي او په خصوصیت یې موږ نه حمل کوو د علتن دا ګوره د علتن عارض دی چې بیماري ده ګوره د علتن نه معلومېږي چې مطلق صفوف اول کې دغه کول عدم اکمال کول تقصیر کول تنصیف نیم جوړول دا مکروه دي ورپسې قال قلت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فتنة فقال فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما أرى أبو بكر استأخر فأشار إليه سمعا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول من نفسه خفة في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر رستكيدا فأشار إليه أن كما أنت كن كما أنت رستكيدا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جانبه إلى أخواته شق طرفته أبو بكر في طرفته رسول الله شق طرفته فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر دو اختلاقان النبي اختلاق یو امام تاسو دوی امامان هم کې جوړې دي یقتدي دا چې په صوت کې ابو بکر په صوت کې د چا اتباع کوله د نبی علیه السلام او خلکو د ابو بکر اتباع کوله نو یو اقتدا ده د ډېرې خبرې معلومې شي یو خو دا معلومه شوه چې د امام سره د عارض د وجې نه په جمع کې یو کس ودرېدی شي او دویم څه معلومه شوه چې دوه کسه ودرېږي بحذائه وروستو باندې صرف ما تاسو ته مخکې ویلو چې د امام محمد صاحب قول دا دی چې یو ګوټې غوندې وروستو شه نو ګورې زموږ شیخین کې متصل به ودرېږي که متصل به ودرېږي بحذائه نه معلومه شوه او درې څه معلومه شوه چې امام ستره د قوم د رسول الله مبارک د صف مخکې تېر شو چې د کور نه وځي صف مخکې تېرېږي امام د ابوبکر خواله ځان رسوي یو ته هغه مسله معلومه شوه چې ستره د امام ستره د قوم دی یا امام ستره د قوم ما دواړه خبرې کړې وې صف مخکې دا دې تېر شو د مانځه نه بغیر بل اشاره ورکول کېنه ودرېږه دا هم جایز دي ورپسې شه مولانا اوس به رستو شي او لم يتأخر یا رستو نشي جاز الصلاة دوه راغلي دلته رستو نه شو رسول الله مبارک دې مرستو کېږي یا چې او هغه چې رسول الله مبارک د صلح لته وړاندې هلته ابوبکر رستو شوی دی یا دې کنه جاء فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محدث ابن عبد البر دا مالکی مذهب دی ابن عبد البر دا مالکی مسلک دی هغه وایي چې نه
په دې د علماء اجماع ده چې دا لومبه امام بنو رستو کېږي په دې د علماء اجماع ده چې امام به رستو کېږي لیکن اجماع نشته دا خپل قول د اجماع ور باندې نشته دا زمونږ مسلک دی چې کچرته لومبه امام راغی لومبه رستو کېږي جواز شته او که نه رستو کېږي او مشر امام د په خوا کې کېږي مشر امام هم صحیح ده شابه ومن قال حدثنا ابو بكر بن مسعود قال قال عن ابي حاتم بن دينار عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى بني عمرو بن عاص يوسف بينهم فعانت الصلاه فجاء المؤذن وجاء المؤذن الى ابي بكر بلال فقال تصلي للناس وقيما उसके اقامته رسول الله بارك وتعالى قرانا لما ابو بكر ما قال نعم رسول الله ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاه فتخلص ثاني وربطه حتى وقف في الصف فلا شقوق في شقون وكالنساء وصفق الناس الكتفار في الوكل وكان ابو بكر لا يلتفت ذبا التفات لك ومان ذكي بس پورا خشوع سبه منستو ولما اكثر الناس التصفيق الالتفات لك فمقل العينين ترى تربسره درجه كاشف فرآوي النبي عليه السلام طرف اشار اليه رسول الله ان قوس مكانك ورفع بكر يديه وحمد الله على ما امره به رسول الله فريق جعل الجماعه منسكوي فريق جميع من قبض من ذلك رسول الله من ذلك جماعه منسكوي ثم استاخر بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله ورمبي ركعتوها او ذا اخذ ان شعور كما تسويل كم لتا ابو بكر رضي الله عنه ولما انصرف قال يا بكر ما منعك ان تبتغي مرتك قال وكل ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ثم لي رايتكم اكثرتم التصفيق غير زياده تصفيق مكتسار موقع من نابه شيء فليسبح سبحان الله وآية فانه اذا سبح يدي سبحان الله وانه التفات وتوش امام دې چاته په غوټونو کې وګوري څه چلو شو انما التصفيق للنساء تصفيق مانځي انما التصفيق للنساء ومانځه کې دا خد پیشي چې امام غلط شو مطلقاً نه فخذ لپاره مانځه کې پیشي چې لکه امام خطا شو نو خد په आवाज عورت ته ابدا چلو دا نه دا نه چې دوه راسونه کوي ها خدای لا څه کوي وایي او سره سبحان الله نو حدیث لري خبرې معلومه یو خو دا مسله معلومه شو حتى ابو بکر رستو جو دلته رستو جو امام بخاری دواړه جایز عینیم ذکر چې د ابو بکر دواړه جایز عینیم ذکر دلته او ابن عبد البر مالکی او نه هغه اخیری عمل رسول الله مبارک دی ابو بکر رستو نشو وایي په خبره امون ورکه نه هغه کې نه څنګه معلومیږي الته رستو کې ده خو دې رستو کې چې ما وازو نه وایي په خبره تاخير دی وجره امامت دلته نبی رسول الله کو التمو امامت تغسل حرت راغي بیا شو او دلته بیا شو هل ترستو کېده خو عارض د وجنه علت د وجنه رستو ځکه بیمار رسول الله باواز هم کې आवाज رسېږي درست شو او دینه به بل مسله معلومیږي مولانا ته چې ما پرون ویلې ودرتا چې زموږ مشور قیادت تر الامر او خلاصه دلته کې څه شو الادب فوق الامر ادب او امر باندې عملونه او استاد راشي او مثلا هغه تاسو کټ تور په وی چې لکه څه د کټ کې دا او تاسو کې نه توازو کې کنه تکي زبلنګي تکي نو ته اوس ادب کې که امر باندې عمل ادب کې نه څه د تخاطه کې نه او زبرستو کې نه زما یو دوست په دې تګي کې حافظ صاحب خدای دې بخیر حافظ عبد الباری جان سے شاګرد مې مو دورې سره کړل دوست نه هغه وی دې بار علاقه ته چا د قرآن شریف ته ختم د بوتلې مو دا تراو چې موږ تراو کې ختم کې یو پروفیسور صاحب د مشر سپینګری وی دا مو استاد دی ما ته چې د اخیری د ختم شپه د چې تام د اندر پروفیسور صاحب وو وی چې لارو اوس وی کټ څنګه نه څنګه خو د مو استاد پروفیسور او سپینګری مشر د لنګ ته کې نه بیا هغه هغه ته وی چې بلما پکې ګما څوک چې صفاته په پیسې چې پیږي څه بسر ته کې نو ته لګي ته وی کومه ډیر وځي د استاد چې نه پیږي څه بسر ته کې نه او دې بلګي ته کې په پروفیسور صاحب چې والله که په مانځ پوښې مو وروړې پوښې دا مته چې کولی مو ورسته کلب لګي ته کې نو لم تاسو
حاصل د خبره موږ یو بل مولانا صاحب خو پاک د صبح په پات شوی دی نو نه علم هغه تقریر ته تللی ولاقې ته وی کېناستو وی کېناست یو بابا راغی وی ما ته وی چې مولوي صاحب دا کوناټي دی چې څه صدر درلان دی دا کوناټي دی چې صدر درلان دی چې خدای دې تابع د ادب وګوري چې موږ دې وګورو ته کوئی شي په خبره نو تم خیال کوا ادب دا ګوره خدای ورته بل دا معلومه شو چې مانځ کې بسړي سبحان الله او تسبیح به قلب ورته کوي دا مانځ سره متعلق دی ها مانځ نه بغیر دې سره تعلق نه مانځ نه بغیر باندې خلک کسان کوي چې مسله راشي نو لاسونه وټاپي نو دې کې څه حدیث نشته هیڅ پکې څه خبره نشته التسبيح للرجال او التسبيح للنساء خو مانځ سره متعلق خبره نو بغیر د مانځنه د خزو आवाज عورت په مانځ کې عورت ته ځکه مکوا आवाजونه مکوا او د سړي سبحان الله او بغیر د مانځنه لاسونه ټپول یو رسم دی نو بعض خلک لاسونه ټپوي بغیر د مانځ دغه نه دا سوته وي خزه اکثر ټپي په دې خادو کې او سړي ټپي تامیون ها نو څه حدیث پکې نشته د ممانعت او بس په دې رسومات کې کوشش دا پکا چې د خپل سره تشبیه راشي دا یو څه پکې دی په رسومات کې د خپل سره تشبیه نه راځي او عموما خځې لاسونه ټپوي پړقوي دا یو رسم دی خاصه ممانعت د خځو نشته چې خپل نه لاسونه ټپوي نو ته ورته کوي پروا نشته او په تقریرونو کې بعضې خلک لاسونه ټپوي په جلسو کې اکثر لاسونه ټپوي خوشاله کی لاس ټپوي نو دې څه ګناه پکې نه لګا معنا هغه جدا شي دی هغه جدا شي د مشرکانو هغه څه شي دی چې تاسو تسبیح او مکاء و تسدیه اخو به د مسلمانانو استهزاء کولا هغه څه چې به والی هغه به استهزاء د مسلمانانو کولا نو ځکه ممانعت دی نو دا خو استهزاء نه کوي هغه د مسلمانانو مس خرابو استهزاء به کوله تسدیه و مکاء او دا خو هغه شی نه دی دا او زمونږ د پولیس والا چې شپېلي وي په دا ټریفک کې نو دا معنا کنه دا خو دا استهزاء نه لګا دا خو د اطلاع لپاره دا شپېلي وای نو ضرورت لپاره شپېلي جایز شو نو که ضرورت لپاره څوک لاس نه پکې څه جایز شي ما ته جزئیه په دې کې نه معلومه د ممانعت څنګه کې څه جزئیه د ممانعت باته نه ده او خیر نه کوي زما دا خبره دیوال وځه لکه ها اسمبلی کې میزونه نو ولې که تنبیه د پاره یو سړی میز وولي د خبرداري لپاره میز وولي چې بل څه حساب کوم د تاسو شروع کړئ د میز وو چې شي ها نو دا خو یو څه یاد میز دې ستړي یاد لاس نه ستل ودا تشبیه د خزو سره راځي نه غو تشبیه د خزو سره نه راځي او خو دې هم داسې لاسونه صفقه کول دا عملي کثیره ده کومه دې استدلال مکه او قبل دې جزئیه د سرینو وایي خو نشته په دې ځای ها چې قراءت کې برابرۍ د قراءت نه علم اخلي نو ټیکتا او کله قراءت نه مراد حسن د قراءت نو اکبرهم سنن شبه بل دا معلومه شو یو منټ ابو بکر فضیلت ته معلوم شو بل دا معلومه شو چې شخونو کې امام مخکې تفضل دی شي بل دا معلومه شو مولانا صاحب چې کلم شاته امام په تسبیح او شی یا تسبیح نه التفات کولی شي التفات په مخ العینین هم کول جاسه وګور او التفات په مخ سره هم کولی شي ضرورت توجه چې سینه د قبلینه انحراف کو نه کې پروا نشته دا څه موږ چې چلی دا څه وګوره په دې منځ فاصله کې مخکې دې شي شابه دې وكان النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له رجال من ذلك فعلمتموه ملوك فليصلوا بصلاتهم كذا في حين كذا وصلاه كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم ويؤمكم لا هذه ذكرون فعل وفقرات برابر وشل شوي طول د نبی رسول الله ذکر کړو نو چې په علم کې برابرۍ بیا اقرا په قرائت کې برابر شابسي نو بیا شو بیا چې کوم ستړي په عمر کې زیات دی ګلاب الله خان بس اصل کې یو روایت کې راځي چې لا يؤم الرجل في سلطانه مأموم دي نشي ترمذي کې تیر شو لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه نو بعد سلام الا باذنه دي وستري سره لګي مخکني سره نه لګي کدا بهر نه سوکرام غنو دا د کلی یا د کور دا امام دا سړی به مخ کیږي نو امام بخاری رحمت الله علیه دا هغه وهم ازاله کوي کنه الا باذنه دوار سره لګي دا نو دا مزل ده کدا بار نه سړی راغی دی مخ کیږي شي کدا کور خاون ورته اذن یا د محل جمعه امام ورته اذن کی شابه دې وبه قال حدثنا معاذ بن عبد الله عبد الله قال حدثنا ابو نعيم بن خالد محمود بن ربيع قال سمعت عن مالك بن قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فحدث له فقال له وانا صلي في بيت فاشار له الى المكان الذي يعبد الرحمن وتصدق له ومسكن وسلم دغه ګور نبی اسلام ته تاسو کوم دې راته منځ نبی دا مخکې شو اګور او اذن نو کله صاحب البيت غرض امام بخاری څخه غرض امام چې اقتداء د امام د واجباتونه ده انما جعل الامام ليقتم به اقتداء د امام د واجباتونه ده وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به بالناس وهو جالس عليه السلام ده الناس تو دې کې یو بل خبره ده چې واچوا ما ته وګورم د امام بخاری او بل غرض معلوم کا ادا چې اقتداء د امام دا واجبات نه ده مگر بعض سنت خاص دي ذات خاص چې امام ناس نو قوم دي نه کینی قوم دي سي ولاوي اقتداء د واجبات نه ده خو بعض څه دي خاص دي یا امام ولاوي او صلی په ناس تکي نشي کولی ذات خاص دي خیر دې نشي کولی په ولاړ په ناس تو کړل نو اتباع د امام د واجباتو نه ده خو بعض دې دي خاص دي دې غرض شو بعض خاص دي لکه دا خاص شو ورته ځه نو دا مثلا روانه ده چې امام جالس څه حکم لري لکه صبر کول روانه ده مثلا اذا رفع قدر الامام يعود فينقض بقدر ما رفع يوم قال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام الامام يسر مخ پورته فقد ذن پورته خدا سخت ګناه سخت ګناه ده سخت جوړو الذي يرفع رأسه قبل الامام چې پورته کوي د امام نه مخکې نو نبی رسول الله څه ویلي دي وی انما رأسه رأس حمار مخکې ویلي ممکن ده چې رأس حمار کما قال حمار سره تشبیه ولې ورکوي بعض علما وایي په دې وجه په قیامت کې ولا خدای سره دخل نه زه به بل وکم چې د خر په شان کما قال کته ډېر سر مخکې کې د امام نه مخکې نه هر موږ ختمول شي چې امام نه مخکې موږ نشي ختمول نو خر سره څه وچاته حمار سره څه وچاته کته هغه نه مخکې کور ته دی بیا لا خبره او سلام کې خدای هغه نه مخکې کې دی نشي دا بعد سړي کې دا بعد خامخا کامیاب ده سر په پورته سر په پورته مخکې نو اداره رفع وينقص دا غیر اختیاري سر پورته کې بعد وخت په انسان کې دی وایي امام واس سمع الله لمن حمده ویل دی ترجت کې بیا درکته وينقص بقدر ما رفع ثم يتبع الامام وقال الحسن حسن بن في من يرفع مع الامام من الحسين او قادر نه لپسجده باندې دومره راشد چې سجده نشي کولی دا پیخیږي په حرمینو کې عموما په رمضان کې او د حج په سیزن کې د ماښام مونځ کې دا جنجال پیښي لکه د مازدیګر نه پس خلک ډېر زیات طواف کوي او خلکو دا یو دغه دی څه ورته ویل کېږي وایي شي چې طواف وکړي هلته چې بنده لاړ شي نو بس دا یو مصیبت دا جوړ شي هلته چې د ماښام ته لږ وخت پاتې شي که نه نیمه ګنټه پاتې نو خلک صفونو کې کېږي لومبو صفونو کې دلته کېني رو کېني نو ځای تنګېږي طواف والا پولیس والا خواران پیتیم توکي ګرځیم خلکو ته پاسه طواف وروستو شي خو څوک ځای وروستو کوي
یو صفات بلکی یو صفات پولیس ولا له راځو د خپل راوړ نو یو صف کین نو چې دې سین کینی کنه خلک غوځېنی ټول خلک شاته ولاړ نه لدې ګور نو چې وګوري چې مخکې یو کې نه نو زر نور سره کینی نو بل هغه طواف له باندې تاکي نو دومره څنګه شي چې اخره کې اغي خواران په صفونو کې رامات شي دومره په باندې څنګه کینی به خلک دا چې کوم شاته را روان دي دا شاته ولر ضرور وي نو په دې ځان شي نو چې ستاسو په خپل اقن په بعض وخت دومره ازدحام جوړ شي چې داخله په صفونو را خوشي شي او دې شي وي داخله بیا پاسي نو چې هغه رشت تیر شي هغه ویریلا او یو بل دویلا کړیلا را پاسېګا خو ډیر زیاتی کنه نظر پاسي جتیر شي بیا کی نو اخره کې دې ته خبر ورسېږي چې قامت شروع شي نو قامت سره بیا صفونه خامخا جوړي نو بچ کم سړی تواف کې هغه مې سب کې درېږي نو خلک ډېری نو صفونه میاس کې درېږي زه شاته تلی نشي او مخکې ځای نشته او صفونه ودرېدل نو هغه طواف هم په صفونو کې شو خو ګرځې ټول ځای کې نه نو صفونه میاس کې شي نو بیا رکوع کولی شي سجده کولی شي دا بالکل دا پیښیږي نو د توجه سره بمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين يسجد سجده کی لركعة الآخرة ركعتين سجدتين لأوكي ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها اخیری رکعت کې ته سجده لاړه کنه لومبي رکعت خو دې لاړه کې سجدي خو نه دي شوی نه پوه شي په خبره لومبي رکعت کې خو اخو لاړه هغه کې خو سجدي و نشوي دویم رکعت کې خو رکوع او کله سجدي و نشوي نو چې امام پاسي د دې دویم رکعت سجدي وکړي او لومبي رکعت په مکمل واپس کی ويثم يقضي الركعة الأولى بسجودها مع سجودها أو عيني فيض الباري ذكري دلتا وقرأ الإمام شاطر ذكري إذا ممكن مدقة مزاد أو كسجد يرشوا ده قصدا فريخيلا نيدا كري أو كبلومبي ركعت كده سجد يرشوا نتوجه كتريوكا أو تأخير زوجنا سجد صاحبك وفي من نسي سجدة حتى قام فاسد يسجد قبل رکعت کې سجده وکي او نور دا دواړو کې ساکت دي په دواړو مسالو کې با چې په لومبه کې تاخير د سجدتين د دویم رکعت کړی دي او په نسيان کې تاخير د سجدې کړی دي نو په دواړو صورتونو کې سجده د سهو وکي او یا تاخير د سهو اوس په کې څه کوي تاسو بالکل د رکوع موقف ملاويږي او سجدې نه ملاويږي نو په لومبي رکعت کې ستانه د غلاړه سجدې لاړه رکعت کې العدم شو د دویم رکعت رکوع دی او کړو سجدې دی ونکړي صبر او تاخير وکړه امام سلام وکړي دی به وشي کنه رکوع خو دې کړی ده ته خو ولاړې سجدې وکړي نو دا رمضان دویم رکعت شو د لومبې په طریقه د مسبوق باندې وکړي او اخر کې بس سجده سهو وکړي او زموږ فقهاو دا هم لیکلي دي چې کچرته د بل انسان په شاد سجده لګول شروع تعالی جایز ده په داسې ازدحام کې چې سجدې په ځمکه نشي لګولې او د بل انسان په ملا هغه خو سجده باندې پروت دی او تراله د هغه په شا د سجده ولګوله د ازدحام په صورت کې بې د سجدې د سهو وغیره نه دا جایز دی خو چې مقارنه د امام سره راشي اسنه د بل په شا ورکو سجده لګي او هغه د مضبوطه لته درکړي دا څه په بلا وړي دا هغه څو پوری چې هغه د منصف آداب پویری یا مخکې وته و چې وروره ګورځې نشته څه وکړم زما په دې ملا سجده ولګوم پروا نشته د ګولې شي زموږ فقهاو لیکلي ورپسې نو دې مسله کې بولي زموږ امام صاحب مسلک اشاعت دې څخه زموږ مسلک دی ته مخالفت پکې نشته نو دې نه څه شو د مناسبت د باب څه شو چې اتباع د امام د واجباتو نه د خدا باندې مستثنا شو دا د تکبیر رسو لګول اتباع الامام د واجبات نه ده خدا صورت د مستثنا دي ها او دې قال حدثنا احمد بن قال انا لا يعلم وسمع ابي عائشه عن ابي بن ابي عبد الله بن عمر قال عائشه رضي الله عنها وعنه تقول على محدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال
قلنا لا قال الناس قلنا لا وهم ينتظرون يا رسول الله قال وعود بما في النقل كل قالت فعلنا قبل فذهب ليروح في عليه ثم أقام فقال الناس قلنا لا هم ينتظرون يا رسول الله قال وعود بما في النقل فقال قبل ثم ذهب. ولديما في مسألة محشد من دو سورة متابعة ما جوكال يو ازدحامي سورة يو دنسيان سورة وجوه كنا والبسيطة ثم أقام فقال أقولنا تقولنا لا هم ينتظرون يا رسول الله فوانا عبدهم في المسجد ينتظرون فازدوا نبي الإسلام انتظارك لصلاة العشاء الآخر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي الناس فأتاه الرسول أو بلال ولا راغي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن تصلي صادي فقال أبو بكر وكان رجلا مسلما يعمر صلي بالناس عمر التمخش على القمات لخذ تعطى بالجمخش عمر أنت أحق بذلك لك حكم تعطى شيء بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام وإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد لنفسه شكرا فقد بين لنفسه في نفسه شبا أحدهما أعرضه بصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس لما أمر أبو بكر ذهب يتأخر فأوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر فقال الإنسان إلى جنبه فأجلسه إلى جنب أبي بكر فقال فجعل أبو بكر يصلي وهو يصلي دخل مناسبة سباب شو اتباع أخرى ودي اتباع كده تخصيص थे कि नबी साहब नाश तो अबू बकर वाला अर्थ है हाँ والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يتأخر عن عبد الله بن عباس فقل له ألا أعلم عليك ما حدثتني عائشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه حدثها فما أنزل منه شيء غير أنه قال إذا قبل قصيات كذا عباس سره قلت له قال هو علي شبا وعائشة ولي نمنا الاجتماع وجبه لذا ها قال أخبرنا مالك بن عن هشام الدعوة عن أبي عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت رسول الله وهو شاك إذا مخشنه ذا مشروبة النبي عليه السلام बीमार पंडे खतले व पंडे सालवीना प्रेवतेव نبر منس كونه خلق تفوت على فصلى جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا تكينه فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به لمناسبة السبع فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لكن بتفسير بيلي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو ما تصل كده لمبي عملها رست إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم خبر قريب الحديث كده دي شباب وإن قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال سمعت عن الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنه دخلت ترافري وتزخم يشقه الإيمان في طرف زخم شبه أو پندم خطلوا فلما سوق ساقي مات شبه فثم صلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا أي قاعدين ولما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به لمناسبة تبابشو فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وفي رواية ربنا لك الحمد وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد تقوى هذا كم يومي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون دعوة ما قال أبو عبد الله إمام بخاري قال الحميدي هذا الشيخ إمام شافعي شاكر قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم في أصدق روايته ثم صلى بعد ذلك جالسا والناس خلفه فمرض وفاته نقي خلف ولا ولم يأمرهم بالقعود فإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة خلف الجالس حكم لري ما تلقوني سبورا إمام مالك خويتي كما مثلا إلى روان خوي وايا إمام مالك سے خوي چې جالسان پسې سر نمونکی إلا مگر دا فقوم طول بیماران و إماما بیمار دي نبي عليه جالسان مونکی أو دا غير مستدل لي يو حديث داري قلت لي لا يؤمن بعدي جالسا يو رجل دي ما نفذ جالسان إمام ديونكي لكن حديث كمزور دي خان ضعيف دي او معارض مضبوط سر جاري هم لا نافع بناسته مسكره دا غمستان امام احمد ابن حنبل سوي او انا چې امام بناسته مسکري نو قوم دم جالسين منذ کی دا مشروبه ولا حدیث دلیل پیش کړي قوم دم جالسين منذ کی او زمون ور شافعي سے پدیس کې امام جالس مسکري قوم بیماران خو جالسن دي کو قوم ور قائمن دي کی دا زمون مستدل شو او لا يؤمن احد بعد جالسا لا يؤمن أحد بعدي
جالسا ضعیف دی معارض د اقوال سره دی او د هغه مشروبه والا روایت چې د احمد بن حنبل مستدل دی د غیر امام شافعي په خپل ځای جواب ورکړ ٹھیک شو او کته چې انما جعل الامام يتم به نو بعد د مستثنا شي امام بخاری پر د بعض امور مستثنا بس وکم ولا شی مولانا اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي چې نن سبا علم التجوید یعنی تصحیح د قرآن سره تجوید نه فرض عین نو کلاغت دا مطلب چې حروف بنده ټیک وي خدا زوي او کومه د دینه مطلق علم قراءت د تجوید ویني داخله ده بیا د خپل تفرد دي خیر دی اول صف که وړو کې وي لکه بعضې وخت جومات داسې جوړي چې لومړی صف پکې ورکوټي وي دیوال راته وي دا خیر دی تام دا معنا چې مخکې ځای خالي مه پرېږده زما په خبره پوه شوې تام څه معنا چې مخکې ځای خالي مه پرېږده اوس مخکې داسې جومات دی چې هغه لومړي صف کې راکوټې دی دویم کې کولاو شوي دریم کې هغې نه کولاو شوي بعضې ګول جوماتونه پروا نشته هغه صفونه پوره کوه امام مانځه کې خطا شي دوباره مونځ کوي دې بار نه نور خلق راشي هغه مونځ ورسره کېږي او که نه دوباره چې مونځ کوي خو نه به مونځ کوي جنازه کې تکبیر په اوچت اواز ویل د امام ذمه داري ده که شاته اکثر که د امام اواز رسېده ضرورت نشته چې شاته خلک چغې ووایي او که د امام اواز نه رسېده نو بیا دې نور خلک اواز وکړي خبره نشته حرمین میں تو امام کی آواز سپیکر کی دی تمام نمازیوں کو پہول کے مکبرین کی کیا آغا ہوئی دا تپوسو مانا دا تپوسو آغا دی کہ دا امام آواز دا کمی کمزوری دی کنا ذکا امام نا لوٹ فکر لگ لری وی مکبر تا لگ نزدی او احتمال دا دیم لری کہ دا امام مائک کار پری دینو سبا کئی او دے دا دوی جمع نو ذکا مکبرین پا زورا آواز کئی آغا مکبر پا خپل زی کے ولالی دلتنی هغه مکبر یا ځان له هغې خپل ځای دی هلته ولاړې زور سره اواز کوي ابوبکر ولې وي تپوس ته کوي ولې ته تا ته اوسه پورې دا پته ونه لګېده ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا پکې شته که نشته ما ته پته نشته ته خو ما ویلي کوم یو کس چې سود کوي د هغه امامت کول څنګه دي سودخور حرامخور پسې مه کوه امام ذهبي په البایر کتاب کې لیکلي دي الکبائر کې ابن عباس وایي څه وایي لاس ټپول د لوتیانو عمل دی ځان ترې وساتئ بس کوي د هغه څه د ابن عباس په حواله به ډېره خبره د سپرې نسبت چاته کولی شي که نه سپېرتوب نشته ویب او دریم سب د کم دینا شروع کیږي یس خدای ہم نے سنا ہے کہ حرمین میں 2 امام جماعت میں آواز دیتے ہیں نہ یا امام د فوائد اصولیه امتحان په پرچه کې شته او که نشته او د فوائد اصولیه نه بتا ته 2 سوال راځي ضروري دی یا یو برابر ده پرچه کې نه دعا علی سبیل التردید کړه زما پرچه د وفاق په طرز نی زما پرچه کې 4 سوالی 3 کولی زما پرچه کې 100 سوالی 4 3 کولی خبر خلاص ده نو په هغه 4 سوالو کې به یو سوال د فواید اصولی راځي د ترمذی په پرچه کې یو سوال به د فواید او التا کوړي کې مې پرچه جوړه کړې و نو د هغې پرچه کې مې 6 سوال راوستي على سبیل التردید واغه لکه د وفاق په طرز باندې هغه 6 سوال سمه ګرانه پرچه مولته جوړه کړې سمه ګرانه هغې ته مې د رواتو په حالاتو کې پرچه جوړه کړې بعضې راویان چې ما ښودلي نو تاسو ته خیر دی هغسې ګرانه نه جوړوم څه وایي نه دا خبرې مه کوې ګنې ښې ګرانه جوړوم ولې ذهن کمزوری دی
څه چل شوی کمزور ذهن په فیسبوک پی تاسو ته دوستو کمزور ذهن والا قسم دې که په کمپیوټر او په فیسبوک پیږي او تاسو د کمپیوټر او د فیسبوک انجینران یې ښه تکړه یې ماشاءالله الحمدلله ما خپل طالبان باندې ښه یې تکړه یې دا یو څو خونان دي په اور تکړه یې او پرچه ښه مضبوطه جوړوم او سمه مضبوطه جوړوم فقهاء اعلم په مخکې کېږي بیا اقربهم بیا اکبرهم سنن هلم بجرن بیا اخره کې لیکلي چې په دې ټولو صفاتو کې برابر شي بیا هغه سړی د مخکې کېږي چې د هغه اندام مخصوص ته غټ وي دې ځان له پلانینګ سنټر پکار دی دې ځان له پلانینګ سنټر پکار دی بلې لاس ضرور په علاقه کې یو سړی اوس موږ پرې ریو پتی هغه بوډا سپینګری او هر چا په یو غړی او سره یو غړی چې د حج جتري ځان سره غړی راوړو نو هر چا له بته خدای مړه وای مال خزاو کې دا غړی خزاو کې دا غړی هر چا سره غریب ګرځي دوست مړ دی الله دې په شیرپاو کې زموږ یو اجي سي د دوست هغه وته چې ما د لخوا پیدا کړی بس دې ځات باغ پاتې ته هغه به فاته انتظار خلاص مرتبين وسلكوا دوا قصيشة نعم